الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى خکل صفتنا لري صفتنا دا کمال پکې راجم دي او صفتنا دا نقصان نه پاک دي منزه او مبرح دي یو صفت دا الله خالق دي خالقیت صفت خلق دا الله یو خکل صفت دي او دا صفت دا بل چا دا پارا نشتا بل سوک خالق نشتا بندت خالق ویل گناہ دا زکت صفت خلق بل چالا مناسب نہ دے نو اللہ دا تمام کائنات خالقم دے مالکم دے پرورش کون کے ہم دے اللہ پاک مخلوقات پیدا کری دی بیشمیرا اور دا مخلوقات شورو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نشوی دا اول دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دی بیا رست نور مخلوقات پیدا شوی دی نو مخلوقاتو کے دا خکل صفتنو مخلوقات مشتا دا بد صفتنو مخلوقات مشتا مخلوق مشتا و خراب مشتا نو که خدی او که بد دی دا مجموعه عالم پا اعتبار باندې ټول خدی بیا پکې یو شتم خراب موایا ځکه دا ټول الله پیدا کړی دی نو دا مجموعه عالم په اعتبار باندې ټول خدي انو ځان له چې یو شي ته نسبت کیږي نو سبا خوي او سبا خرابي اسمک آسمان الله پیدا کړی دی او په دې کې ښکته پورته تمام اشیاء نو بعضې ډېر خو بعضې لږ خو بعضې درمیانه خو بعضې به خراب دي په خرابو کې هم څه ډېر خراب څه د هغې نه کم خراب څه کم خراب نو بهتر او بهترین هم شته او بد او بدتر او بدترین هم شته ځمکه او اسمان دو مخلوق دی
نو ځمکه بهتره ده او که اسمان بهتر دی؟ نو اکثر عالمان وی اسمانونه بهتر دي، ځکه اسمانونو کې د ګناه کار نشته، ټول طاعت او تابعداري ده پکې، پاکه فرشته پکې اوسېږي او دغه فرشته هر وخت د الله په ذکر فکر کې په عبادت کې مشغولې دي. لا يعصون الله ما امرهم، نافرمانی د الله نه کوي. لا يعصون الله، نافرمانی د الله د حکم نه کوي. ويفعلون ما يؤمرون، هغه کارونه کوي چې د کوم وته امر کیږي. نو فرشته اسمانونو کې اوسېږي، هر وخت د الله تابعداري کوي. نو داسې پاک مخلوق پکې اوسېږي، اسمانونه بهتر دي. د ګناه کار په اسمان کې چته شوی نه دی او نه بول شي. اسمان بهتر دی، ځمکه بهتره نه شوله. او نور عالمان وی نه ځمکه بهتره ده، او ځمکه بهتره ذکر ده چې د الله په مخلوق کې د ټولو نه بهترین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په ځمکه پیدا کړی دی، په ځمکه اوسولی دی، په ځمکه جن ورکړی دی، په ځمکه وفات دی او په ځمکه پروت دی. نو ځمکه بهتره ده د اسمانونو نه، ځکه ښکلي ښکلي پیغمبران او د پیغمبرانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه دی. نو ځمکه بهتره ده. اسمانونو کې کوم اسمان بهتر دی؟ څوک وایي اووم اسمان د ټولو نه اوچت دی، دا افضل دی. څوک وایي دا لاندینی اسمان بهتر دی. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، الله وی دا لومبنی اسمان دا مې په مصابیحو په چراغونو باندې مزین کړی دی، خشته کړی مې دی. اسمان یې ډولې کړی دی، لومبنی اسمان دا ډولې دی. دې کې زیب و زینت شته، دې کې دا ستوري دي، دا پکې الله چراغونه پیدا کړي دي. نو په دې ستورو سپومې او په نور په دې خشته کړی دی. او بل هغه ځمکې ته نږدې دی چې په کومه ځمکه محمد رسول الله اوسېدلی دی، لومبنی اسمان خشته دی، دا افضل دی. ځمکې ته نږدې دی، محمد غیر په مدینه ده. مکه افضل ده، ځکه علیه السلام د نبوت اخري 10 کاله مدینه منوره کې د بدن مبارک اوس لګېدلی دی. دا د تمام کار بدن مبارک چې په کومه ځمکه لګېدلی دی، روضه مبارکه پکې ده. چې مسجد نبوي 3 نمبر کې هلته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه څوک شته چې مسجد العشائر کې 2 رکعاته یا چې دوستو بیا د ټولې دنیا دوا ثواب دشته چې خان جمعات دی هغې ته ځم کوي. الله افضلیت ورکړی دی، دې ته سید الایام. دا هم ډېره ښکلې شپه ده، لیلة القدر ده. لیلة القدر دا یوه شپه. امام احمد رحمت الله علیه وی د جمعې شپې له څلور شب جمعې نه شوی دی، د جمعې د شپې نه انتظام برابر شوی دی، ابتدا شوی ده. نو دا شپه د تمام کائنات د سردار د پیدا کېدو د ابتدا شپه ده. د جمعې شپه دا افضل ده د ټولو نه، د لیلة القدر نه افضل ده. د ګل شپه، د ګل ورځ او په اوږدوالي پکې راغلي دي.
فرضی کیخې پرې راښکلي شوي دي هغې ته عرض بلد او طول بلد ویلی شي هغه عرض بلد او طول بلد باندې جغرافیې والا دا کیرخې والې دي فرضي په ټوله دنیا او هغې کیرخو ته یې کتلي دي چې دغه وخت کې به عرض بل باندې کم درجه وه طول بل باندې کم درجه وه هغې نه اوقات جوړ کړي دي نو صبح صادق کې په دغه وخت کې په مکه کې 20 منټه راپاسه 4 بجې جوړې دي پیغمبر علیه السلام چې پیدا کېده نو دا د ګل ورځ وه نو د ګل ورځ ځان له اهمیت لري پیغمبر علیه السلام پکې پیدا دی پیغمبر علیه السلام پکې وفات هم دی خو خپله پیغمبر علیه السلام د ګل د ورځې په نسبت د جمعې ورځې له اهمیت ډېر ورکړی دی نو جمعه افضل ترینه جوړه شوه داسې بیا دا میاشتې او دا ورځې الله پاک ځمکه پیدا کړله په 2 ورځې کې ځمکه پیدا شوله په 2 ورځې کې په دې کې دا تمام خزانه الله برابر کې ښودلې د ټولې دنیا لوی ګودام په دې ځمکه کې الله سنبال کړی دی د تمام مخلوق د رزق خزانه او ګودام په دې ځمکه کې الله سنبال کړی دی کله چې د انسان ضرورت پیښ شي او د دغه ګودام نه حاصلول غواړي نو د تخم دانه په ځمکه ور وغورځوي او بیا د الله د قدرت د ګودام نه هر څومره چې الله وغواړي راوی باسي انسان له ورکی د غنمو ګودام په دې ځمکه کې پروت دی نو د غنمو دانه په ځمکه اونوله نو چې تاسو څومره دانې اچولې دي د هغې نه څو چنده زیاتې دانې د دې ځمکې نه راوځي دا د دغې ګودام راوځي د جوار دانه وروله د جوار د دانو ګودام لاندې پروت دی هغې نه به راوځي نو ځمکه 2 ورځې کې جوړه شوه 2 ورځې کې پکې دا ګودامونه سنبال کېښودل په 2 ورځې کې اسمانونه جوړ کړل نو په 6 ورځې کې ځمکه اسمانونه او په دې کې تمام څیزونه برابر کړي شو ځمکه پیدا شوله اسمان پیدا شوله ورځ او شپه نه وه توره تیاره وه بس یو شان تیاره وه رڼا پکې نه وه نو بیا نور هم پیدا شو بیا دې ځمکې له الله حرکت ورکړ ځمکه ګرځي چورلي دې نور سپومۍ له حرکت یې ورکړ هر یو شی په حرکت کې شو د دې ځمکې سره سپومۍ پیدا کړله سپومۍ د دې ځمکې نه غیر چاپېره چورلي بیا دا سپومۍ او دا ځمکه دا د نور نه چاپېره چورلي داسې نورې سیارې هغه هم د دې نور نه چاپېره چورلي په هغې باندې د شپې او د ورځې انتظام شروع شو بیا د موسمونو انتظام شروع شو نو په دقه وخت کې الله پاک 12 میاشتې جوړې کړې دا سپومۍ د دې ځمکې نه چورلي په هغې باندې یو کم 10 او 10 ورځې جوړې کړې میاشتې جوړه کړله د سپومۍ په حرکت باندې چې دا په 29 او په 30 ورځې کې د دې ځمکې نه چاپېره خپل چکر پوره کوي نو د هغې نه میاشت جوړه شوله او بیا دا ځمکه د دې نور نه چاپېره چورلي نو هغې نه کال جوړ کړ نو کال په 2 قسمه دی یو د سپومۍ والا کال دی یو د نور والا کال دی یو قمری کال دی او یو شمسی کال دی د سپومۍ والا کال
دا 300 او 450 ورځې کې پوره کېږي. 354 قمری کال په 354 ورځې کې پوره کېږي او شمسی کال د انور په حساب چې کم کال روان دی نو دا په 365 ورځې او 6 غنټې کې پوره کېږي. 365 ورځې او 6 غنټې. د منټونو حساب و پسې اومشتا هغه هم پرېښې دی. اوس په 365 ورځې او 6 غنټې کې حساب کتاب روان دی. نو بیا د انګریزي د جنوري فروری 30 او 31 ورځې د میاشتې جوړیږي. 30 او 31 او څلورم کال باندې د دغه 6 غنټو نه یو ورځ جوړ شي فروری چې د 28 نو په څلور کاله پس د 29 شي لیپ سال ورته وایي. بکر ماجید یو اندو د اندوانو مشرو دا جنوري فروری دا د عیسی علیه السلام اسمان ته د خطو نه وروسته شروع شوي دي نو دې ته عیسوي کال وایي. بکر ماجید اندو هغه خپل حساب کتاب د اندوانو شروع کړی دی. اړ په شکال او بادرو او پګڼ او چیتر وغیره دا د اندوانو میاشتې دا د مسلمانانو ګورې نه دي او نه د عیسایانو دي. دې ته بکرمی کال وایي. بکرمی کال د اندوانو یو مشهور د هغوی بزرګو پیرو هر څه چې ورته وایي بکر ماجید نومو هغه په حساب باندې چې کوم کلندر روان دی هغې ته بکرمی کلندر وایي. په هغې کې کومې میاشتې دي دا اړ په شکال او بادرو او پګڼ او چیتر او اسو دغه میاشتې دا د اندوانو دي خو دا پښتنو یادې کړي دي زمیندارو یادې کړي دي او داسې ښې یادې دي چې دومره به سکول کالج هلک ته جنوري فروری نه یاد څومره چې زمیندار ته بکرمي حساب یاد دی. او د سپومې په حساب باندې چې کومې میاشتې دي نو د هغې نوم سړو له نه ورځي او ښځو له څه ناسو ورځي او ښځو له خپل نوم ایښی دی. هغه اسلامي نومونه چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو به ورته وي هغه نومونه سړو له کم ورځي ښځو له خپل نومونه ایښي دي هغې ته زیات یاد دي. وی دا شوقدر میاشته او دا زبرګه میاشته او دا د روجې میاشته دا د اختر ده دا د میانې ده دا د لوی اختر ده او دا عاشوره ده او دا څلور خویندې دي لومبی خور او دویمه خور او درېیمه خور او څلورمه خور. ښځې په دې حساب پوهېږي او حساب کتاب هم کوي او سړي صرف روجه ورکوټ اختر او لوی اختر دا بس پیژني. کله وړو نه د تپوسو کې نن سویم تاریخ دی هر چا ته تاریخ یادي تاریخ هر چا ته یاد خو کم د جنورو فرورو تاریخ یاد دی. او که یو بزرګ نم تپوسو کې چې د اسلامي میاشتې نن کومه اسلامي میاشتې یاره پته نه لګي نن جنوري فروری خو پیژنم خو اسلامي میاشت پته نه لګي. د اسلامي میاشتې تاریخ سویم دا چاته پته نه لګي. که چاته اخبار کې چا کتلی نو اخبار کې خو داسې دي یا چا ډیري کتلی وي کلندر یې کتلی وي نو د هغې نه به درته ووایي کني دا پته نه لګي چې اسلامي میاشت کومه ده او تاریخ یې کوم دی. د اسلامي میاشتو حساب کتاب فرض کفایي دی. فرض کفایي دا مطلب چې په ټوله علاقه کې یو کس تک دا حساب کتاب یادي نو ټولې علاقې والا ګناهګار نه دي او که یو کس ته هم پته نه وه نو ټوله علاقه ګناهګاره ده.
इन इद्दत अश्शुहूर इंद अल्लाह 12 शहरन फी किताब अल्लाह यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द। फकम रस च अल्लाह ज़मक व आसमान पैदा करल नो 12 म्याश्ते पैदा करले। और दा 12 म्याश्ते गोरे अल्लाह जनवरी फरवरी नवा जोड़ा करे। अल्लाह मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जुमादल उला जुमादल सानिया रजब शाबान रमजान दे पैदा करी दी। शवाल ज़ीक़ेदा ज़िलहज दे पैदा करी दा चाल वर्जियों से मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी वपसे जुमादल उला जुमादल सानिया जुमादा अड़सो कोई ना जमादी अव्वल और जमादी सानी वही गलत वही। जुमादल उला जुमादल सानिया रजब शाबान रमजान शवाल ज़ीक़ेदा ज़िलहज 12 म्याश्ते याद है के उस दा 12 म्याश्ते दे 354 रोजे जोड़ेगी 354। और दा अंग्रेजी म्याश्ते जनवरी फरवरी दे 365 रोजे जोड़ेगी। अशपगिनते कसरते न लड़ेगा। उस द जनवरों फरवरों पे हिसाब बांधे सलोर सीजन दा बाकायदा यो शांति चलेगी। जनवरी के बच्चे तो गर्मी होने भी नहीं। नवंबर दिसंबर जनवरी देखे चत गर्मी बहुने ही नहीं। जून जुलाई अगस्त के चत यखनी बहुने ही नहीं। अप्रैल के बाद बहार बवी खजान बनने भी नहीं। दा यो शान टूलो मरल बदक्का शांति रवानी जे जनवरी दा बयखवी और जून जुलाई दा बगर्म हुई हमेशा टूलो मरद पारा। नो अल्लाह चे इंतजाम करे 354 रोजे जोड़े कड़ी रकाल और 365 इस्लामी न करे देखे दा अल्लाह राज और हिकमत दी। उसका कमरी निजाम अल्लाह नवे कायम करे और दा शमसी निजाम चलो ले और प शमसी निजाम के दतवे च प जून जुलाई के बरोजी निसे या बद जून रोजवी या बद जुलाई हुई या बद अगस्त रोजवी तो नुमर बदे प उड़ी की रोजी नहीं हुई। ढेर सख्त गर्मी बवा औस्ता बरोजा अल्लाह बफरस करेवा प जुलाई के बवा प अगस्त के बवा दा बडेरा गिराना वा और का अल्लाह रतवी च प जनवरी के बरोजे नीसे द यखना न बदे गड़गोज कोलो प्याले गर्म चे बदे नश्वस करे यखनी बवा और अल्लाह दल प जनवरो फरवरो रोजे रानो वसदे और रमजान मुस्तकिल म्याश मुकर्रर करना द इस्लामी काल नहम म्याश था। नहम म्याश के बरोजे हुई उस दे रोजा के हिकमत द अल्लाह दे प दे रोजा द मुसलमान ट्रेनिंग कीगी दल्लुगे तंदे ट्रेनिंग दे और पर मुसलमान अल्लाह जिहादम फरज करे दे न पदे जिहाद के पतावा ने बल्लुग तंदराजी खसख्ता कल पके दलुगे मड़म शे ता तबाड़ो खर्च खुराक दर्रसी न मैदान था दलुगे बमड़ शे न दे जिहाद तले परवोजा के अल्लाह तैयारी न जिहाद ब कल प जिमी की हुई कल ब उड़ी की हुई कल ब स्परली की हुई कल ब खजान की हुई द जिहाद मुकचराशी तैयार बे होता न दा रमजान द पदे काल के पदे शमसी काल के लता अड़ई राड़ई कल ब उड़ी की रोजा राजी कल ब जिमी की कल ब स्परली की कल ब खजान की हुई
لکه 354 ورځې د تلوي مقرره کړو 365 سره برابرواله کړې وي نو بیا به هر سیزن کې جهاد ته تیار نه وي نو الله د تدا رمضان اړی راړی په شمسی کال کې د انور سره حساب کتاب کیږي پنور حساب کتاب دی نو د انور حساب کتاب دا علم فلکیات والا کار دی هغه لپاره آلات تی په آلات معلومي نو دا ورځ چې تل انور ته وګورئ تاریخ معلومول شي چې نن سویم تاریخ دی او د سپومې ته چې وګورئ نو تاریخ معلومول شي چې سپومې ته وګورئ وینن د دویمې ده یو پوټې غټه نن د درېمې ده او پورا گول کا کوڑے جوڑ کرے نن د سورلسمې ده او نن د پنلسمې ده سپومې ته چې یو بے تعلیمه کس وګوري نو هغې نه تاریخ اندازه معلوموي که معمولی فرق ونی وي پکې معمولی فرق ممکن دی خو قوي امکان دی چې یو سړی وګوري وي نن د سورلسمې ده نو په سپومې هر څوک بے تعلیمه کسم پوهېږي او په نور باندې د پوره تعلیم والا پوهېږي او لږ تعلیم والا نه پوهېږي پې تاریخ ته نشي معلومولی و دا امت چې نه دی ته امی امت وی امی بے تعلیمه پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي وی من امیین یو دا امت امی دی لکه پړه نه دی نو اسانتیا سم آسان حساب کتاب دی اسمان ته وګوره سپومې پکې صحیح کا که میاشت دی ولیدله بس میاشت نه وي شوله هله یوه میاشت وي که روژه وي که اختر وي که زبرګه وي که شوقدر وي هر یو چې وي د اسمان لمنې ته وګوره اسمان کې سپومې صحیح کا که دی ولیدله میاشت شروع شوله بیا به شمیر کې 29 چې پوره شي نو بیا د اسمان لمنې ته وګوره نه که ماښام کې د پکې سپومې صحیح کړله نوې میاشت شروع شوه که د صحیح نه کړله ګرد غبار وغیره دی نو دا اخري شپه او اخري ورځ د تېرې شوې دېرشمه حساب کا او بله ورځ بیا د بلې میاشتې نوې تاریخ به شروع شي دقه آسان حساب کتاب دی او پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته د لاس ګوتې داسې وښولې وی الشهر هکذا وهكذا وهكذا او بیا ته یو کمه او هکذا میاشت چې ده نو دا یو ځلې لس بیالس نو 13 کړلې او یو ځلې ته یوه ګوته را ماته کړله او هکذا یا به دقه شانتي یو کم 13 وي میاشت به د یو کم 13 یا به د پوره 13 وي نو یو 13 په اسلامي میاشتو کې نشته او 28 پکې نشته یو کم 13 یا پوره 13 د رمضان میاشو د تیر شوی چې د شعبان میاش وته وي د هغې حساب کتاب وکړه نو چې د شعبان 29 تیرې شولې نو ورپسې لیلة الالتماس وته وي د میاشتې د کتلو شپه نو بیا دا تیز نظرې بندیان دوی دې ورته وګوري نو که چا تیز نظرو بندیانو میاشت ولیدله بس رمضان شروع شو که وی نه لیدله نو د شعبان 10 پوره کا ورپسې بله ورځ پخپله بیا رمضان شروع شو دقه شانتې د رمضان یو کم 10 روجې چې دي ونیولې نو بیا د مغرب طرف ته اسمان ته وګوره نو که د ورکوټ اختر میاشت چا ولیدله شهادت یې وکړه ورکوټ اختر به شروع شي او که وی نه لیدله ګرد غبار یا اوریځ وغیره وه نو 13 روجه ونیسه او بله ورځ ورپسې بیا ورکوټ اختر شروع شي دا تېره شوې میاشت د شعبان دا چې راختله نو بارانونه ډېرو اوریځې وي نو د جمعې د شپې شهادت اوسه پورې چا نه دی کړی چې د شعبان میاشت د جمعې په شپه لیدلې شوې ده
چا شهادت نه کړو اوسم که چا سره شهادت ویو دي کی کنه خلا نه لري کړی راځړو کې عالمان راجم شو د مختلفو ځایونو نه راغلل هغه ته خپل مقتدیانو ویلو که چا لیدلې وه نه دی ویلې وته چې د جمعې د شپې میاشت لیدلې شوې ده نو چې اونه لیدې شوه نو د خالي د شپې نه حساب شوله چې د خالي د شپې نه حساب شوله نو د خالي ورځ یو کم دېرشمه د شعبان راځي سبانې ورځ نو اتوار یې دېرشمه راځي نو د دېرشمې شپې باندې که چا ولیدله نو دېرشمه نه یو کم دېرش شوله که میاشت چا ولیدله نو شعبان به یو کم دېرش شي او د اتوار نه به روجه شروع شي او که وی نه لیدله نو بیا به شعبان دېرشمه ورځ به د اتوار شي او د ګل د ورځې نه به روجه شروع شي میاشتې ته کتل دا د تیز نظر د ځوانانو کار دی د عامو مسلمانانو کار دی سابق صاحب خو کتاب چې ګوري نو هم ورته چشمې اچوي نه به تاله میاشت څه وویني سابق صاحب خو دله میاشت نشي لیدی هغه بوډا دی نظر یې کمزوری دی خو تاسو ځوانان به میاشت ګورئ صحیح یې کوئ سابق صاحب ته به شهادت وکړئ که ما ته ګورې زم کتاب ته چشمې اچوم د نږدې نظر دپاره هم چشمې اچوم د لرې دپاره هم چشمې اچوم پخوا مې نظر خو د ورځې مې ستوري لیده اوس نشم لیدی ماسپښین نه پس د جنوب طرف ته مې د ورځې ماسپښین ستوري لیدلې ده په خپله اوس نه وینم